ناظرینه یوه خبره وضاحت کوم لکه د طلاق مسالې دي په دې کښې ډېر غټ خلک پرېوتی دی موږ سره په دې حواله رابطه ډېره شي معلومات ښه ډېر شي او برادې بادې وله بیانوي بیا الله دا نه وکړو کله کله داسې غلطۍ هم وشي چې په هغې کښې طلاق واقع وي او هغه میابې وي هغه کورونه سره د خپل خاوند په هغې رنګه ټیم تېروي حالانکې دا نه د زنا نوبت هر درېمي او دغې الفاظو کښې ډېر زیات فرق درېمي په لږ لفظ لږ معمولي ټکي پورې کله و ښځه سړي نه فارغه هم شي تعلق هم شي میش دغې ته فکر هم نه کوي او ډېر داسې خلک دی چې بیا په دا لوړ پوهېږي نه چې طلاق رجعي څه شی دی بیان څه شی دی مغلظ څه شی دی مطلب پوتې کېږي خاوند سره نه پوتې کېږي دا مسله ډېره زیاته عامه شوې حدو خو دا ټول د سړی د وجې نه کېږي ځکه چې طلاق الفظ خو یې سړی په خوله کښې وي دی په اختیار کښې وي نو دا شي ته بیا توجه کول پکار دي فکر کول پکار دي تر دې پوره هم نوبتونه راغلي دي چې په ځینې زناناوې حلاله شوي دي هغه هم په شرعي طریقه نه دي پېښ شوې په مفته کښې مطلب هغه استعمال هم وشي او نکاح سابقه ته هغه الیجیبیلیټي هغه ترتیب صحیح کېږي نه چې شریعت مطابق وشي لہذا د یو ګزارش مې کوه دا وضاحت بیا کول غواړه ډېر په اهمیت سره او سنجیدګي سره چې طلاق الفاظ د طلاق په مسله کښې ډېر زیات حساس اوسئ او که داسې نوبت پېښېده بیا یې د عام د موږ غوندې یوه داسې نااهل نالایق ملو په خوله مه لنډوئ ورته علاقایي جیاد معتبر فقیه او معتبر عالم ته رجوع کوئ د هغې سره په کیسه پیرا سر خلاصوئ بیا مخکې مطلب ژوند د تېرول هغې مطابق کوشش کوئ جزاکم الله خیر